جرګې او مرکې د پښتنو په معاشره کې ډېر لوی اهمیت لري. د پښتنو په معاشره کې کلانجې او کشالې هر څومره هم اوږدې او پیچیده وي، خو د پښتنو شملور مشران دغه مسلې په جرګو هواروي. هم په دې سلسله کې نن د مندڼ قامي جرګې په کوششونو په ناوګۍ کې د دوو فریقینو، فریق اول سرتاج خان او فریق دوم شهاب خان روغه جوړه وشوه. دا روغه د زموږ د وخت ضرورت دی. که چېرې روغې نه کړو دښمنۍ ډېر لوی عذاب دی. دشمنی خاندانونه ختموي، کورونه ختموي، ژوند خرابوي، بچي در په در کوي، جاني نقصان پکې کېږي، مالي نقصان پکې کېږي. دواړو فریقینو د الله په کور کې د الله په مقدس کتاب قرآن مجید لاس کېښودو، یو بل یې معاف کو او د آینده دپاره یې د وروڼو په شان د ژوند تېرولو هڅه وکړه. الله پاک رحم وکړو، زمونږ به 1000 روپو تیل نه لګېدلي او دې الله پاک ډېره غټه کشاله ونه کړه. الله پاک دې وکړي چې مونږ نور هم دغسې زمونږ په دې علاقه کې چې کمې دي، که هغه په اګارۍ کې دي، که په کوګا کې دي، که په سورا کې دي، که په دې ټول تحصیل کې دي، چې مونږ له خدای پاک دومره توفیق راکړي چې دا د دې تحصیل منډن دا جرګه چې کومه ده چې دا ورځ او شپه دواړه یو کې خو چې دا صلح وکړي. جرګې ته د وینا په وخت مشرانو وویل چې جرګې او مرکې د پښتنو د معاشرې حسن دی. کم کار چې جرګه په لږ وخت کې کولی شي، په هغې په عدالت کې کلونه لګي چې د دواړو فریقینو پکې جان او مال ضایع کیږي. ما سره الفاظ نشته چې د حاجي فتح خان صاحب، د شیرزاده ماما او د شیر افسر خان دي، د ټولو د امبیلې د نور جلیل خان او په دې جرګه کې چې څوک تلي راغلي دي چا پکې ځان وکړو، ډېر بوډایګانې دي، کونډې یتیمان دي چې هغې موږ ته دعاګانې کړي. دا نن د هغې د دعاګانو نتیجه ده چې په دې علاقه کې څوک عمرې له تللي نو ما ورته ویلي چې د خدای لپاره لکه سوال وکړئ، دعا وکړئ چې دا خبره زموږ حل شي. د یادونې وړ ده چې د تیرو 5 کالو نه شروع د تره د زامنو په دې دښمنۍ کې د دواړو فریقو یو کس مړ شوی و. که چېرې جرګې دغسې خپل کار شروع کړي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې د پښتنو د معاشرې ټولې دښمنۍ ختم شي او هر طرف ته امن، مینه او ورورولي شي. عمران بونیری، خیبر نیوز، ناوګۍ، بونیر.